اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم سامعین و ناظرین، پروگرام برکات رمضان بزم علماء سره یو بیا تاسې خدمات کې حاضر یو. د وګیو د الله کریم دار کې ربا مو د دغې عظیمې میاشتې د تا طرفه نه خپلو بندګانو دپاره عظیمې تحفې اخري عشرې کې یو. نن د شپږویشتم شپه دی، 26 رمضان المبارک. الله رب العالمین دار کې د وګوی ربا د تا کریم دار کې د مو ګناهانو ته، خطایانو ته، غلطیو ته، سرکشیو ته خپل د رحم و کرم او د عفو و بخشش عظیمې لمنې کې ځای عنایت کا. خداوندا ایمو قوم، ایمو ملت، ایمو خصوصا ایمو قرمه خپل حفظ و امان کې وساتي یا رب. آمین. مو بیګا تاسو سره کومه وعده څه کړې وه، بلکې مخکې نه مو وعده کړې وه څه مو به سامعینو ته و ناظرینو ته یو پروګرام د جوانانو خواهش سره منعقد کوو، څه هغه کې به مو سره ایمو لالا او هغه صاحب او جلال سر وي. جلال سر چونکې څه مشکلاتو وجې نه دلته موجود نه دی، هغې وجې نه مو د ایمو هغه بیټک څه مو بیګا وعده کړې وه، چونکې بیګا مو پروګرام ډېر لږ وچلېدو او د نیټ خرابۍ وجې نه خدای د نن مو باندې نیټ خراب ما کړي او چې مو خپل پروګرام هاته ورسېږي. زه به صرف هغه فرمیلیټي پوره کولو دپاره تعارف وکړم. سکرین باندې لیدوني هر دوه شخصیات د چا د تعارف محتاج نه دي. تاسو ټول یې پېژندئ او د ټولو خواهش و چې موږ ته لالا و اغاجي په کې وځای راولئ. ایمو ډېر قدرمن ایمو د جوانانو د زړه ارزو سکون محترم ټولو نګران عنایت علی توري عنایت لالا او بالفاظ دیگر ایمو د جوانانو الفاظ کینګ لالا هغه تاسو خدمات کې مو حاضر کړی دی. لالا یو وارې بیا تاسو ته مو خپل پروګرام کې هرکلی یو د وخت ورکول یا شکر یاده کوو. هغه سره ایمو بیګا هغه صاحب موجود و چې هغه د تعارف محتاج نه دی. ایمو د جوانانو یو ارزو دی، د جوانانو د زړه یو سکون دی، د جوانانو یو ډیمانډ دی. عقای حجت الاسلام والمسلمین علامه سید تجمل حسین الحسینی، ډیپټي سیکرټري انجمن حسینیه، هغه صاحب تاسو ته بیا د تکلیف شکر یاده کوو. د پروګرام کې هرکلی یاده ته یایو. ډېره مننه. هغه صاحب تاسو شکر یاده کوو. یقینا موږ خو تاسو ته دې وجې نه خوشحال یو. هغه صاحب تاسو دوه ناست وئ، زه خپله که کرسۍ منځ کې ناست ما خوشحال دوم. مهرباني. ماس الفاظ نشته. مهرباني. او که د پروګرام یې مو لږ اوږد شوه غواړم ما دا څه لږ اوږد شي، خو جوانان کوم دي هغوی کوم سپلونه کوي، کوم ارزوی دی هغه په راشي. او لالا د یقیني خبره دی چې جوانان تاسو د سکرین باندې کسیه ډېر د خوشحالېږي. یقینا خدای دې مو د جوانانو دا د تاسو مینه دی، دا د تاسو خلوص دی، دا د تاسو وحدت سره مینه دی، دا د تاسو اتحاد سره مینه دی، دا د تاسو د قوم مشرانو سره مینه دی. خدای دې مو جوانان خپل حفظ امان کې وساتي. زه ډېر احترام و ادب سره هغه صاحب بیګا مو پروګرام سر ته ونه رسېدو، ډېر مختصر یې وشي باندې تاسو خپله مافي ضمیر څه څوره وو هغه قیمتي الفاظ تاسو وکړو. او نن ایمو هغه صاحب تاسو نه اول سوال تاسو نه دی چې مو د تعلیم یافته ځوانان چې کوم دي قومي وحدت کې څه مو ته اشد ضرورت دی، او د قومي وحدت یقینا چې هغه مو دپاره هر یوه محاذ کې یو مضبوط ډال دی. هغه وجې نه مو قوم سرخرو دی، کامیاب دی، سربلند دی. جوانانو څه کردار ادا کولی شي قومي وحدت کې؟ هغه صاحب ټول ناول خو زه تاسو ټولو ملګرو ډېره شکر یاده کوم چې واقعا یو بهترین پروګرام دی چې هغه سره د پروردګار عالم کوم احکام الهي دي هغه خلکو
مبارک و اذهانو ته رسیږي تاسو د خپل پلټفارم نه. او دین علاوه مثلا اخلاقی حواله سره ډېر ښه موضوعات چړای شي ورسره قومي صوره مسایل دی هغه هم تاسو توسط سره تاسو ملګرو مهنت سره هغه د مو خپل قوم جوانانو ته وندیشن سره ټولې دنیا کې سوره مو هغه دی چاهنے والی دی ټولو ته مو یو پیغام رسیږي. نو زه تاسو شکریا د کوم او خپل ډیرو قدرمنو نظرین خدمات کې عرض ادب سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کسا تاسو کوم سوال وکړو هغه صاحب هر یو قوم بلا تفریق چاہے هغه کوم یو ملت ویل نه دی د هر یو ملت اصل سرمایه کومه دی هغه جوانان دي. جوانان د قوم او د ملت یوه سرمایه دی او ورسره مستقبلات څه شی دی هغه د جوانانو دی. یعنی هم سرمایه دی او هم مستقبل څه شی دی هغه جوانانو دی. مثلا فرض وکا د مو کوم بزرگان دي مشران دي بالاخره عزیز مرګ حق دی کلو نفس ذائقة الموت دا به ټولونی دی یو سیستم دی چې چلیږي. راتلونی کوم مقام دی راتلونی مقام مشران دي هغه مو جوانان دي هغه مو جوانان دي. نو زه داسې یم چې دا یو سفر دی چې قومي ډېر وخت نه د الحمدلله دا سفر طی کېږي چې مشران څټه ورپسې جوانان څټه ورسې ټول قوم د قوم الحمدلله اوسه پورې سرخورو دی دغه یو عظیم سیټ اپ واجه نه دی چې بېګا بحث ورباندې وشو. نو زه داسې یم چې جوانان په کار دا دی چې خپلې الهي او شرعي وظیفې سره هغه د قوم وحدت او د قوم خپلو منځو کې مینې محبت کې یو کردار چې کومه ده کوي شرعي وظیفې نه هټ کر خپل مستقبل دپاره یې ادا کړي. ویلې ته راتلونی وخت خو د همدغو جوانانو دي. یعنی سبا ورځې باندې د قوم مشران د نن ورځې څه شی دي جوانان. لکه مثلا دغو جوانانو اوس ځینه دغه قوم فلاح و بهبود دپاره دغه قوم خپلو منځو کې مینې محبت دپاره یو بهترین کردار ادا کو. ما خیال دا دی چې خود همدغو جوانانو سفر به راتلونی سفر به څه شی وي خوشګوار وي. که خدای موقع مثلا فرض وکړه کوم قومونه هغه منتشر دي کوم قومونه هغه مثلا مشکلاتو سره روبرو دي جوان کوم دی هغه ورکې خپل یو مثبت رول نه ادا کوي سبا که دا قوم اندغه مشر ته کله پتې کېږي انده مشکل بیا د دغه هغه دی څه دی جوان دی زه دا بیا سبا مشر دی. نو زه داسې یم چې یو جوان یوه الهي وظیفه دی چې هغه قوم دپاره قوم فلاح و بهبود دپاره قوم بهتری دپاره هغه یو بهترین کردار ادا کړي چاهے هغه کوم فیلډ کې دی. مثلا که یو جوان دی هغه ایجوکیشن فیلډ کې دی هغه دا ونه وي مثلا زه فرض وکړه زه یو ګورنمنټ هغه یم څه دی سرونټ یم هغه دې نه هټ کر سوچ وکړي که زه ګورنمنټ سرونټ یم خو ما سره مثلا بچي کوم دی هغه یې مقام بچي دي مثلا هغه دې حوالې سره بهترین رول ادا کولی شي. که یو ډاکټر جوان ډاکټر دی هغه مثلا بهترین کردار ادا کولی شي. سو کوم فیلډ ویلې نه دی یو جوان بهترین کردار ادا کولی شي. خو بیا زه دې حوالې سره کوم سوشل میډیا دی هغه یوه بهترینه ذریعه دی وسیله دی د پیغام رسنی دپاره. ما خیال دا دی چې که مو سوشل میډیا دې شي باندې فوکس کو ته سوشل میډیا کې مو یو داسې پیغام کله مو مثلا پوسټ کوو یا ویډیو کوو هغه کې ټولو نه اول دا وکړو چې یاره د کوم څه زه یم ټولو نه اول ما نه په دغه وینا باندې یا په دغه پوسټ باندې ما رب خفه کېږي یا خوشحالي کړي ټولو نه اول هغه په کار دی دغې خبرې او چې کله انشاءالله دغه دید سره مو جوان هغه سوشل میډیا استعمالوي دغه دید سره هر یو فیلډ ته کله هر میدان ته کله روځي هغه سره قوم هم مضبوطیږي او مستقبل د همدغه جوانو څخه ښکلي کېږي مستقبل اوس همدغه جوان ښکلي کېږي. سوشل میډیا حوالې سره بهترین کردار ادا کولی شي. همدې شان سره کوم فیلډ کې یو جوان دی هغه هغه فیلډ کې خپله یوه شرعي وظیفه وګڼي هغه د دغه قوم څه شی وکړي خدمت وکړي او دا یوه هڅې د قوم بهترۍ دپاره یو جوان بهترین کردار دې شان سره ادا کولی شي. هغه صاحب ډېره مهرباني. زه راڅوم لالا طرف ته. لالا مخکې تاسو مو سره دوه پروګرامونه وکړو هغه کې تاسو خپل یو خروغ پازیټیو میسیج قوم ته جوانانو ته او هر لحاظه تاسو ورکړی دی. یقینا نن بیا هم هغه بیټک کې او هغه جامې باندې تاسو نه مخکې اسولونه کووني دي خو موجوده کوم حالات څه دي دغو حالاتو کې لالا د قوم مشران
او نوجوانانو ته څه داسې حکمت عملي خپلول پکار دي چې هغه کې کوم مشکلاتونه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولنوال هوا صاحب تاسې ادارې او تاسې زړه ګهریونه شکریا ده کوو چې یقینا د تېر شوي 2 کلونو کوم خدمات تاسې کوو او خپل قومي پیغام دنیا ته رسوئ دا قابل تحسین دی. او دین علاوه مو څومره سامعین او ناظرین دي هغه مسافرین دي ځوانان دي مشران دي ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. هغه صاحب څو پورې تو کوېسچن تعلق دی څه مشرانو کشرانو ته څه حکمت عملي پکار دی ارتلونی اوس د کوم حالات دي او ارتلونی کوم حالات دي. هغه صاحب ټولو نوال پیغام خیمه دا دی ټولو مشرانو ته او ځوانانو ته خصوصا ځوانانو ته لکه څنګه هغه صاحب ذکر وکړو څه مستقبل ځوانانو دی نن مشران دي 80 اتیا کاله عمر دی هغوی به مړ کېږو به ټول هغوی به مړ کېږي او انداز ځوانان به مو مشران وي. نه موږ غواړو دا چې نن ورځې که موږ ځوانان خپل مشر یقین وکړه هغه صاحب که سوچ وکړو او مو مشران او نورو پریکانو کوم اهل سنت مشران دي هغه صاحب اسمان ځمکه پار دی مو مشر هغه مشر کې هغه صاحب مو مشر کلام ولیدلی دی خپل ځوان پیاولی کوشش یا کړی دی پویا کړي دي او ډېرو فتنو پساتو نه یې ساتلیا دي. دې نسبت څخه که سني مشر ته سوچ وکړي هغه صاحب هغوی هرمشا دپاره خپل ځوان ته اشتغال ورکړی دی. مو خپلو ځوانانو ته خپلو مشرانو ته دا ریکویسټ کوم چې نن ورځې موږ ته د اتفاق اتحاد د وحدت ضرورت دی او مو مشر مو کشر مو ځوان ټول په کار دی چې په یوه پیج وو. داسې نه وي چې مشر یو سوچ دی کشر بل سوچ وي او قوم کې موږ انتشار هغه شي. زه بار بار انتشار خبره کوم چې موږ غواړو هر ځوان ته دا ریکویسټ کوو هر مشر ته چې که څوک وغواړي زه نن ورځې قوم ته ډېر غوټ کار وکړم نه هغه په کار دی وحدت نه کار وکړي هغه صاحب هغه په کار دی چې قوم انتشار نه وساتي. دې په ځای چې ډېرو په وړو خبرو مو سوشل میډیا ذکر هغه صاحب وکړو سوشل میډیا کې مو کسو چې موږ ځوانان ډېر په وړې خبرې خپلو منځو کې بیا فیسبوک اوکسې ته به وایې چې قوم ړنګ شو الون کې اندروني به هېڅ خبره نه وي. موږ غواړو خپلو ځوانانو ته بار بار زه وایم چې موږ هر یو کار هغه صاحب هر یو کار په کار دی قوم پاروي. لکه څنګه نن ورځې هر سړي سره موبایل لاس کې دی هغه صاحب هر شی دوه روخه لري که ته یو شی ښه استعمالوي هغه ښه دی که بد استعمالوي بد دی. موږ سه یو ریډیو دی که ریډیو ته نشریاتو لپاره دنیا معلوماتو لپاره استعمالوي ښه دی هغه صاحب که ته ګانې بجانې ورکړي ورې غلط دی. دا موبایل هم دا شی دی دوه روحی دي که ښه استعمالوو ښه دی که بد استعمالوو بد دی. دې په ځای چې موږ د خپل موبایل خپل تعلیم خپل پوسټ او انتشار کې استعمال کو او په کار دی چې هغه مو وحدت پر هغه پوسټ استعمال کو. یقین وکړه قیامت په ورځې به هر چا نه خپل فرض مطابق پښتنه کیږي مونږ به یو پوسټ پښتنه کیږي سو دا ته پوسټ نه قوم ته څه خیر او قوم ته څه نقصان وو نه قیامت په ورځې به دی مو جواب ورکوو که مو پوسټ کې چې دا انتشار بینوي مو په خیال کې قیامت په ورځې به دی سزا متملوي. هغه صاحب څنګه حالات مو غواړو زه بار بار دا خبره کوم چې هغه به څومره بېوقوف مشر وي چې هغه خپل قوم ته جنګ انتخاب کوي. نه موږ غواړو چې هرمشا دپاره هغه صاحب امني توري ضرورت دی مو بچي مو تعلیم چې د سکولو چټې وچي هغه صاحب چې د بازارې کومې مو بچی ونه ډک هغه صاحب کوم مشر به وغواړي چې مو دا حالات وي د کومو حالاتو سره موږ دوچار یو نه غواړو هغه صاحب کار مې هرمشا دپاره امن غواړو. کله مو هغه صاحب څه پیوځي وو ټولو نه زیات فوکس هغه صاحب مو څه کمیشن ډیمونډ مو کول باندې پاره مو کول څه کار مې کې امن راشي ویل هرمشا دپاره مو ځمکو نه اخته یو هله نن بلچخیلو کې جنګ دی ځمکې نن ګیدو کې جنګ دی نن مقبلو کې جنګ دی نن بشارې کې جنګ دی او سبي مو اندایو کوشش وو حکومت نه باندایو ډیمونډ وو ځکه مو کار مې کې مستقل امن غوړو په کور دی مو د کوم لینډ ډیسپیوټ دی دا فیصله شي او سه مو کمیشن مطالبه ډیره پر زور مطالبه وا او ډیره په اتفاق اتحاد مطالبه وغاندې پر اوسو کار مې کې امن روشي خو نه هم خبر
یا من ارتلې په ځای بدامنۍ سره مو شکور شو. هغه صاحب بیا مو ټولې کور میزبانانو ته مشرانو ته دا پیغام ورکوو چې اردني حالاتي یو طرفه هغه صاحب حکومت خوارجو په خلاف خپلې کروایانو ته زور ورکړی دی او کروایان یې د کوي. بله طرفه هغه صاحب ټي ټي پي والا وایي خپل یو اپریشن الخندق اپریشن یو څه اپریشن دی هغه اعلان یې کړی دی. نو موږ غواړو چې حالات د ټیک وي. کوم ټي ټي پي دی په کور نه دی چې کور مې کې که هغه شیعه دی که هغه اهل سنت دی چې هغه یې دهشتګرد ملګرتیا وکړي. په کور نه دی چې موږ خپله حجره دهشتګرد ته ویر کړو، موږ خپل ځوانان موږ خپله وسله دهشتګرد ته ویر کړو، بلکې په کور دی چې دې حوالې سره موږ سټیټ سره شانه به شانه ودرېږو دهشتګردو په خلاف. او موږ هغه صاحب لکه 2007 کې سټیټ جنګ مو کړی دی. هغه صاحب بالکل ویلې چې دا نه ممکنه خبره ده چې وځي کې که عوام سټیټ سره مرګلی نه وي نالې ته بیا حکومت یا کامیابي نه هغه کېږي میلویږي. کله 2007 کې ټي ټي پي ته شکست میلاو شو، مو ته پاتې میلاو شوه. هغه صاحب هغه واجن دا وه چې سټیټ او قوم په تورای خواسي هغه صاحب دا مو نظریه دی، دا مو په اطراع دی، بلکې مو دیني پرېزا دی چې موږ خوارجو په خلاف همیشه دپاره جنګېدلي یو او جنګېږو، که هغه داعش دی که هغه ټي ټي پي دی که هغه بل دی. او 2007 والا نظریه دی چې که حکومت آی ټي ټي پي حوالې سره څه مشکلات وي هغه صاحب مو انشاءالله مو ملک محافظ یو، مو ملک محافظ یو. مخکې هم ویلي وو هغه صاحب چې د ملک جوړ شیعه وکړی دی. وایي چې نه شیعه سړی ساره سټیټ خلاف کېدای نه شي. هغه صاحب مو قاید اعظم محمد علي جناح مسلک نه شیعه وو. هغه صاحب کوم کور څه شیعه وکړی وي مو خو ولایت امام علی علیه السلام نه یو هغه صاحب نه هغه به مو حفاظت کوو. خپل کور حفاظت هغه صاحب ورور نه دی په وجه چې خپل ورور نه د دغه ملک دفاع به مو هر چا نه کوو. هغه صاحب هغه مو ورور ویلی نه وي چې دغه ملک خلاف وي. یقینا چې موږ کوم دلته افسران دي او دوی کومې پالیسیانې دي هغه صاحب بالکل اګري نه یو، سخت مزاحمت یې کوي. دوی پالیسۍ که دوی غوښتي وای کله نه مو کمیشن غوښتی دی که کمیشن زارې سه دوی مو فیصلې کړي وای نن به دا حالات ټیک ټاک به. هغه صاحب هغه خپل ځای کې یوه خبره دی چې موږ دوی دغو افسرانو پالیسیو نه تنقیده کوو. هغه صاحب خواښې مانه دي ډېرې دوی دا پالیسۍ دي چې هغوی وایي چې نه موږ ته نقصان میلاو شوی دی. که دوی پالیسي ټیک وای هغه صاحب دوی پر اختیار کومه که غزوات مال دی و فیصله دی که هغې نه دوی پر اختیار عمل کړی وای نن به کور مې کې امن و. هغه صاحب خو دوی ونې عمل نه وکړو. کوم ځای کې دوی شاوخ دی هلته زر کمیشن بوځي او کوم ځای کې دوی شاوخ نشته. هغه صاحب هغې ته غامیانه کوي. اوس موږ کمیشن ډیمانډ وکړو. هغه صاحب کمیشن کې چې دوی کوم لګیا دي هغه صاحب هغه کې انصاف نه کوي. که چېرې دوی پر اختیار انصاف کولی هغه صاحب زه یقین سیم بیا یم چې دا ټولې فیصلې کور مې که هغه بلچخیلو دی که هغه بله دی دا یې کې میاشتې خبرې دي. 10 کاله کېږي هغه صاحب موږ فیصلې نه کېږي او دې کې حکومت مکمل کوتاهي دی او نه غواړي چې موږ هغه وشي. هغه صاحب فیصلې موږ ریکویسټ کوو خپل عوام ته چې انشاءالله موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ کومې فیصلې دي هغه د کاغذات مال په ترو وشي چې کور مې کې یو دیر په عمل کوي شي. لاله ډېره مهرباني رسوم به سوالونه خو ډېر دي. هغه دیګا ما هغه صاحب ته ویل چې تاسې د خبرې کوئ ما د ذهن کې ماز کې سوالونه ذهن ته رسي خو انشاءالله هغه به زه هغه صاحب نه پوښتنه کوم. هغه صاحب الایمو پر چنار کې مذهبي فلاحي او سمجي تنظیمونه دي هغوی خپل ځای کې لګیا دي. تاسو یا بېګا ډېر ښه وضاحت په وکړو چې هغوی لګیا دي خپل ځای کې خپل قوم او د ملت څه څومره ممکن دی هغه د خدمت کوي او ډېر بهترینې طریقې سره یې کوي او هغو مختلفو تنظیمو مانځه هم آهنګي زیاتولو دپاره داسې کومه یوه حکمت عملي ضروري څومره جوړېږي او مقصد دپاره جوړېږي. مقصد څه کله الهي وي که څومره ډېر تنظیمونه وي هغه کې هېڅ قسم صاحب بیا هغه نه رسي څه ورته اختلاف نه رسي خپلو منځو کې انتشار باعث نه جوړېږي. خو که بیا خدای مه وکړه بېګا څه مو لږ غوندې کې اشاره وکړه څه عنایت لاله چونکې مو سره په یو ځای د قوم لږ غوندې کې خدمات څه څومره خدای مو ته واسره کړی و هغه مطابق مو وکړو
نیمو خپلو منځو کې نیت لالونه ناست دی لکه ما غیر زی ویله څه یاره مو خپلو منځو کې داسې څه ریس نه دی لګولی چې یاره زه مخکې کېږم دا مخکې کېږي نه مو همیشه دپاره یو هدف لیدلی چې یاره دا هدف دی دغته ځوان قوم ته دا یو هغه حاصلول دي نو هغه کې چې څوک مخکې شوی دی مو ویلي زه بس ټیک دی ویلکم چې ته دا کار کوې دا بهتر دی نو زه د داسې یم څه تنظیمونه چې مو صورت دي الحمدلله زه به دا فخر سم وایم چې د پاکستان ډېرو کمو ځایو کې به داسې تنظیمونه وي لکه امداد ته هغه ډېر ښه روح کار کوي ښه روح کار کوي چاهے مثلا که نامې خلکو کې دی شي هغه کې به یو نیم پاتې شي خفه به شي چې یاره ما نامه یې نه واخیسته خو تقریبا ټول تنظیمونه خپل یو فیلډ کې بهترین څه شی کوي کار د کوي فلاحي و سماجي و هر حوالې سره خو زه دې حوالې سره داسې یم دغه ټولو تنظیمونو کې هماهنګي کوم دی قاعدي زیاتره انحصار کوم دی هغه مو مرکز باندې دی مرکز نه انحصار ویلې مرکز یوه قومي اداره دی مرکز یوه قومي اداره دی په کار دی مرکز ټولو تنظیمونو باندې داسې فوکس وي چېرې دا تنظیمونه دي د فلاح او بهبود لپاره لګیا دي مرکز د تنظیمونه دوره ځان سره هغه وساتي چې دستو بازو یې جوړ شي کیدای شي اوس دا مرکز کې واقعا اقام یو عظیم خدمات دغه ځای نه کېږي خو کیدای شي چې یوې شعبې کې دې لاسو ته ونه رسېږي یوې شعبې کې لاس ونه رسېږي هغې کې مثلا یو فلاحي تنظیم لګیا دی هغه کار کوي مثلا بلې شعبې کې بل تنظیم لګیا دی کار کوي بلې شعبې کې بل اوس کسه دا ټول تنظیمونه ملاو کې دا څه شی کېږي دا د مرکز دستوبازو جوړېدای شي او جوړ عادي الحمدلله تقریبا ټول د قوم خدمات کوي خو دستوبازو دی خو هماهنګي انحصار کوم دی زیاتر مرکز باندې څه مرکز کې کوم ذمہ دار دي هغه دغه ټول تنظیمونو ته څه شي کوي کسه مرکز داسې وي مرکز دی دا ځای فرض وکړه زه به وایم زه به یعنی یو فرد ونوان سه نه مثلا د هغه ډیپټي سیکرټري ونوان سه یا د انجمن یو فرد عنوان رکن عنوان سه نه مثلا زه به حیثیت یو قوم یو بچی عنوان سه به زه وایم چې یاره خو زه مرکز کې زه نه فرض وکړه زه به وایم یاره مرکز سه فرض وکړه ما نه لګي یې مرکز وظیفه څه دی مرکز وظیفه دا دی هغه وایي چې که ته مو سه نه لګېږي ما دسه لګېږي ما خو دسه لګېږي ته مو خپل نه بولې زه د خپل بولم پهلې دا یو شرعي وظیفه دی که څه دغه ځای یو تقادس دی ټیک دی که دغه ځای یو تقادس دی تقادس څه شي وجې نه دی دغه ځای چې ټول احترام کوي یو هغه هم دې وجې نه دی بل تنظیم دی هغه مثلا یو تقادس دی خو هغه د هغه کارکردګي وجې نه دی هغه کارکردګي وجې نه خو که چېرې مثلا دا الهي اهداف ته نه لرې کړي بس بیا خو یو ځای مقدس نشي جوړېدای که خو دا د ټول نه زیاته وظیفه کومه دی هغه مو مرکز کې کوم مو مثلا هغه ناست دي ذمہ دار ناست دي دوی باندې دی مقابله کې صورت تنظیمونه نور دی مو چاہے هغه تحریک دی چاہے مثلا هغه دی څه وته یي دسترخوان دی حیدری بلډ بانک دی چنار بلډ بانک دی انوریه فیډریشن دی صورت تنظیم آی اس او دی آی او دی مجلس علماء اهل بیت دی او کسه دا ټول هر یو خپل ځای کې یو بهترین کار کوي هغه دا جوړیږي چې مثلا خپل کارکردګۍ سره کوشش وکړي چې یاره قوم خدمات وکړم خو د خدمات کې زدا ځای سره څه شي کوم مضبوطی کوم سهارا جوړ شوم فرض وکړه دغه ځای نه یو خدمات نه کېږي نه رسېږي یعنې قوم دی ستر دی خبره څه هزارها مشکلات وي قوم کې نو فرض وکړه یو تنظیم داسې وایي چې یاره خو مثلا زه دغه ځای زه کور کوم مثلا یوه هماهنګي خپلو منځو کې څه شی وي موجوده وي نو انشاءالله که یمو تنظیمونو منځه لکه څنګه اوس الحمدلله یو کفي هدف پرې روانه دی هغه صاحب تاسو به زه دغه ځای کې یو کوېسچن کوم تاسو مثلا ویله ډیپټي سیکرټري حیثیت سره ایران علي پڅیږي زه ما یوه اداره دی اگر چې هغه د مرکز متحد دی د علماو اداره دی مو ټول علما الحمدلله په یو پیجو خو زه داسې یم څه مثلا زه یم چې مو مرکز ته نه لګېږي صحیح دی اوس تو ته خو په کار دا دی زه به حیثیت ډیپټي سیکرټري څه نه دی تو به نه لګېږي مو جوان یې که نه مو څه لګېږي بالکل د مو کوم وایلیشن څه دی مو ته لږ څه سوچ کول پکار دي دغو کسانو ته تاسو ته پیغام همدا دی څه څه کوم یعنې ما د طرفینو وظیفې ذکر وکړو زیاتر کوم هغه دی هغه مثلا مرکز دی چونکې دا ځای اندور هغه دی ذمہ دار دی کله ذمہ دار څوره دی مغوره وظیفه څه شی کېږي زیاتېږي اندي مقابل کې د هر یو تنظیم دا وظیفه دی
شرعي وظیفه دی یعنی کور مضبوط کی کور مضبوط کی مثلا هغه مثلا فرض وکړه فلاحي تنظیم دی هغه مثلا سیاسي تنظیم دی شته که سیاسي پارټۍ دي مثلا سیاسي پارټۍ دي موږ د ټولې محترم دي ویلې ځکه دلته سیاسي پارټۍ کې چوک ویلې نه دی خو انده قوم بچای دی خو ځکه کله قوم بچای دی هغه موږ محترم دي او سیاسي پارټۍ دي سیاسي پارټۍ په کور دی وایي چې خو زه مثلا ټیک د مثال یوې پارټۍ نه زه جوړ شوی یم منتخب شوی یم خو ما مرکزي ځای کوم دی هغه زه په کور دا ځای څه شی کوم خپل سیاسي کیریر کې دا ځای شی کوم مضبوط کوم مرکز دا وایي چې دا که کومې پارټۍ نه ویلې نه دی جوړ دا ایما دی دا ایما دی یعنی ځکه یم چې دا ریمو تنظیمونو مانځه په کور دی دا انډرسټینډینګ وي او د دغو ټولو خبرو بیا هر یو تنظیم چې ویلې نه دی سیاسي دی فلاحي دی څه شی دی دوی اخیری نقطه کومه دی بیا اخته سي کسه که خدای دپاره دی بیا خو خپلو منځو کې د اختلاف سره څه معنا نه پیدا کړي هغه صاحب به حیثیت ډیپټي سیکرټري مثلا کوم تنظیمي مثلا زه یو تنظیم یم زه یو تنظیم کې کار کوم مو ته څه پیغام ورکوي د خپل کور یا د بنیاد مضبوطۍ سره اگر چې د تنظیم مضبوطي اله مضبوطه دی کله د هغه افراد یعنی افراد اله مضبوط کیږي کله هغه د کور یا بنیادی مضبوط صحیح خبره دي ته څه پیغام که څه ده څوره تنظیمونه مودي کورمه کې څنګه واقعا خدمات کوي نزد د سیام هر یو تنظیم کله خدمات کوي د قوم نو هغه کې هغه د صرف د اندغه خبرې خیال وساتي چاهه هغه سیاسي دي چاهه هغه فلاحي دي چاهه هغه مثلا مذهبي متنظمونه هغه صرف د دغه خبرې خیال وساتي چیرې زه قوم خدمات د لپاره څه شمایم راوته یم پس کله قوم خدمات د لپاره راوته یم په کار داري چې ما د سی وای اکټیویټي نوي څنګه سره خدای مو وکړه قوم کې چې پیدا کیږي انتشار پیدا کیږي نقصان پیدا کیږي ډیر زبردست کسه کچېری دا شعور کې دیګه ټیک د مثال نن ورځې فرض وکا زبېګا تحریک کیوں فرض وکا مو ته تحریک کې مثلا لاله سره په یو ځای مدوا کولا جلال سره سم په یو ځای یو کول مثلا خپل واسه پر منډم وکا مثلا مو د څه سوچ کړی وي یو مثلا نن ډیپټي سیکرټري ونوان سره زبنن د څه وایم چې خو پرې د مو ته چوک شو بس وای څه کیږي خو مو ته چوک شو بس وای خو ټیک دی نن خو مو ته چوک شو بس وای و کار باندې نن خبره ته وای خو زه خو چاته جواب دی هم هغه څه خو شاب بس هغه څه خو د خلکو مرحبا نه چلیږي ګا هغه څه خپل یو پیمانه دی ټیک دی ګا خدای سره خو خپل یو هغه خپل یو پیمانه مو باغی پیمانه سه خلکو شاب باش سره زه دغه ځای کې خبرو فیسبوک سره زه دغه ځای کې خبره دی شهید مرتضی مطهری ولا کې دی چې یو بهترین مثال یو ټول تنظیمونو لپاره شهید مرتضی مطهری امام خمینی رحمت الله علیه خدمات کې راغلو نه یو قسم ته ګیلای وکړه هغه ستړی شوم خلک مو نه حد نه زیات تنقید کوي چونکې شهید مرتضی مطهری یو محقق تیر شوی دی هغه خپل تحقیق سره کوم مطالب چیړلی دي څنګه کې دی شي هغه زمانه کې خلکو عوامي مزاج مطابق ډیر نو بیا امام خمینی رحمت الله علیه ته شهید مرتضی مطهری ذکر دا ګیلا وکړه نغو درې هغه مطهری مو په باره کې خلک سی امام خمینی د شهید مرتضی مطهری ویله رحمت الله علیه صلوات ته خو څروازي خلک صلواتونه استایګه پاتېږي صلوات استای خو مو د چوک نه پرېږدي پښتو خبره ساده پښتو کې هغه ته خبره وکړه صحوی مطهری دا ټول خلک زنن مو د لپاره صلوات استای کاندغه ټولو خلکو ما په خلاف ناره لګولې وای نیما د ما باره کې صلوات استول ما خلاف ناره ما کې به زاره برابر پارک نه وراست ویلې ته ځکه خدای د پاره کار کومګه هغه کې چا صلوات استول چا مخالفت کول امام خمینی وتی ځکه سیدغه خبره پروا ته ما کا ما په باره کې صلوات استي یا دا ټول خلک را پوسی ما په خلاف आवाज اوچات کی خو کله زه خدای د پاره کار کوم زه په کارداري ما کې بدلې رونه شي ټیک دی انسان کمزوري مو غوندي کې انسان ډیر کمزوري چې یو مثلا چیز خپوس سره وایو چې او ما مرحبا مبارک خپوس پښو مو مبارک د سوشل میډیا کې دی او بل دا مغرض قومونه په سوشل میډیا نه چلیږي قومونه په حقایقو چلیږي کو کردار په حقایقو چلیږي په ریالټي چلیږي ټیک دی مو جوانان دي ټول جوانانو احترام سره کې دې شي ډیر جوانان د سی وی هغه ته سره د حقایقو پاتې وینه هغه خپل کوم معلوماتو سره دی هغه مطابق هغه لسی مثلا فیصله وکا بیا سونا وکا سوشل میډیا باندې وایاګه
صحیح لکه ډېر داسې مثالونه شته دي چې مو زمانه کې ما و عنایت لغانې به تنقید کېدو یاره پلانکي به باره کېدو ویرې داسې نه وګو چې بیا هغوی سره مو بېله ناست یو مو دې څه ووړ کړه ته خو په سوشل میډیا نه لګیا خو حقیقت خو دا دی که صحیح صحیح نو دا خو زه اوس تا ته په سوشل میډیا نه شم ویلی که صحیح زه تا ته په سوشل میډیا نه شم ویلی چې حقیقت څه شی دي یعنی مسایل راځي که اندروني مسایل دي یا قومي غوټ لیول مسایل دي خو به هر کیف دا څه صورت دي عرض مې دا لرلو چې ایمو جوانان ایمو تنظیمونه خصوصا تنظیمونو قیادتونه څه صورت دي مشران مو کوم دي د تنظیمونو هغه په کار دی دغې خبرې ډېر زیات خیال وساتي چې نه چا مرحبا نه چا مثلا مخالفت هغه کې اثرانداز شي بلکې هغه کې اثرانداز څه کوم دی هغه د پروردګار اعلام رضایت د زمانې حجت رضایت هغه صاحب ډېره مهرباني ډېر زبردست ډېر خوندور زه لالا سوالونه خو موږ سره ډېر دي خو بهرحال مخکې به ځو تاسو موجوده حالاتو باندې مو اول کوېسچن مو راتلونکي حالات څه کوم دي لاله دا تاسو کوم نظیر څه کسوي هغه صاحب ما خو اشارې سوله هغه صاحب امید خو لرو چونکې نو امیدي کوپر دی امید لرو چې انشاءالله ښه حالات راشي خو بیا هغه صاحب څومره یې کې پی کې حالات دي و انټرنیشنل پالیسۍ دي هغه صاحب که دغو حالاتو سره تناظر کې وکړو هغه صاحب نه ټي ټي پي اوباما نور کوم کلدم تنظیمونه دي هغه صاحب هغه خاص کر کې پی کې منظم کیږي د و هغوی کوم تشکیل روانې دي او بله طرفه ما خبره وکړه چې مو حکومت سنجیده شوی دی ما په خیال د دهشتګردو خوارجو خلاف صحیح نو صاحب مو دا یایو خاص کر اهل سنت ته دا خبره کوو مشرانو ته لکه څنګه تیر شوي پروګرام کې جلال سر کړي وه چې د بګن کې څه روان دي او سنټرل کورم کې څه روان دي دا دوی مشرانو واجې نه دا روان دي صحیح نو بیا مو داسې یایو اهل سنت ته څه کسان دی که مو دا غواړو څه وزیرستانه خیبر نه افغانستانه نور خلک راشي و هغه مو کورمې کې حالات خراب کړي هغه مو کورمې ته نقصان راکړي خو هغه اهل تشیع ته وي یا اهل سنت ته وي صحیح خو موږ اهل سنت ته د یو څه خپلو څپو نه په کار دی که راتلوني حالات موږ کورمې کې امن غواړو ښه تېرول غواړو نو په کار دی چې خپلو څپو نه د خوارج هغه صاحب وباسي او خپل ځوانان څومره ځوانان دي په کار دی چې هغه د معنی کې چې هغه خوارجو سملیا وتړي هغه خوارجو ته اسلحه ورکړي هغه خوارجو ته خپله اجرا ورکړي نو زه د یم هغه صاحب کله یا هغه صاحب مو شیعو خو صفا خبره دی چې 2007 کې مې هم مخالفت کړی دی په زرګونو شهدا مو ورکړي دي صحیح او نن یې هم هغه مخالفت کوو هغه صاحب 20 کاله بعد بیا مخالفت کوو صاحب څو پورې تورای کورمې کې وي او مو به دغو خوارجو دغه کلدم تنظیمو مخالف وو هغه صاحب دا مو نه چې دینه مخکې مو مشران وو نن مو یو څه بېله به مو بچي ارسي دا ټول به انشاءالله هغه ملکي دهشتګردي هغه اهل تشیع په خلاف جنګېږي دا ټولو مو 2007 کې خلاف وو هغه صاحب اوس آیو بیا به هغه خلاف وو خو موږ اهل سنت مشرانو ته دی یایو څه که تاسې پر اختیار سنجیده وئ کورمې کې امن غواړئ د خپلو صفونه د خوارج خپلو صفونه د تکفیري ټولي او د کوم سنټرل کورم کې اوس کوم ټي ټي پي موجودګي دی هغه صاحب باري تعداد کې راغلي دي او هغه کله وزیرستان ته شي بیا وزیرستان کې سختي پر راشي هغه بیا سنټرل کورم ته شي بیا دلته سختي پر راشي بیا خیبر ته ورکزای وغیره وغیره هلته لوډ شي نو موږ د یو څه که اهل سنت ټي ټي پي لیاره ونیوله خپله اجرا یې نه کړه ویر خپل ځوان یې نه کړو ویر خپله اسلحه یې نه کړه ویر امید دی هغه صاحب څه و اهل سنت اهل تشیع منځه بیا داسې خاص مسله نه وي و هغه صاحب بله ده چې موږ کوم لینډ ډسپیوټ دی هغه صاحب چې هغه پوره ډېره خواري شوي دی هغه پوره کمیشن مقرر شوی دی هغه کمیشن د مخ ته روان شي خو په انصاف صحیح داسې نه هغه صاحب چې څه مو ورو څه انصاف هغه صاحب نشته نه دی روان نه هغه صاحب که دی مو لینډ ډسپیوټ خبرې په یوه انصاف په عادل طریقې سره فیصله شي انشاءالله یوې میاشتې کې کېږي هغه صاحب صحیح واضحه دی هغه صاحب ما مخکې ویلي دي چې کاغذات مال کوم دی هغه یې توري پی ورکړی دی هغه صاحب او دې وجې نه فیصلې نه کېږي
کې اهل سنت په ورکې وای دا فیصلې به اوسه اوسه پورې وخت شوي وي. نو زه بیا اخر کې دا پیغام ورکوم اوسه اهل سنت مشرانو ته او هغو کسانو ته چې هغوی په خپلو بچیو په خپلو کلو زړه بدېږي په کور ده چې خوارجو ته ځای ور نه کړي اوسه که چونکې خوارجو ته ځای ورکړو نو بیا حکومت حق به جانب دی اوسه چې هغوی په خلاف کاروایي وکړي او تورای به اوسه تکبیری پولیس او خوارجو سره حکومت سره شانه به شانه. لالا دا اوس د تقریبا 2023 نه بعد کوم حالات مو باندې راغلي دي لیارې کې مثلا کنویډ زیګا خلک ټارګټ کېږي دین علاوه نور څه صورت حتی څه حکومت یا ورکې معاف نه شو حکومت لکه ډي سي ورکې ولګېدو ای سي ورکې ولګېدو فوجیان ورکې شهیدان شو او اف سی والا ورکې شهیدان شو زخمیان شو دا ټول حالات چې ولیدو دا ټول حالات خو د ذمہ دار یعنی د سټیټ مخ ته پرته دي د سټیټ مخ په د سټیټ په مخ کوم زیاتیات څو هغه سه بغه وشو مو سره وشو حکومت سره وشو د ارچ شی ولیدو د ټولو حالاتو په باوجود د کور مخوا د حکومت نظیر کې دا ده کنه الحمدلله د کورمې تورای او بنګاخ څخه تشیع ته یی کوم ځای کې پروت دی دا یو خو ویل کوالیفاید ویل ایجوکیټډ ځوانان لري یو قابل ترین مشران لري یو امن پسند مشران لري یغه په باوجود یا د خلک د شیتا آیا څه نظیر دی تاسو څه د حالات ارڅ ور باندې تیر شو اچو یعنی وحشات واقعا ولیدو اچو امن پسندی واقعا ولیدا څو امید لري حکومت مخکې بدی کې څه پوزټیو کردار ادا کی هغه سبب ما مخکې خبره کړې و چې نن ورځې مو حکومت پالیسي نه پوي نشو چې دوی پالیسي څه دی هغه سبب کسترګي وګړو نن څومه پنځمه شپږمه میاشته ده ایمو روډ باندې دې باوجود چې هغه سبب حکومت کمزوري نه وي کنه نه او بیا شکر دی پاکستان خو اټمی طاقت دی صحیح دا خو کمزوري نشي کېدای او بیا کله کله ځان داسې بې حسه کړي هغه سبب څه پنځه شپږ میاشتې کېږي مو لارې باندې مو میډیسن مشکلات هغه سبب مو بچي میډیسن کلات وجې نه مړه شوه هغه سبب مو کوم سیستم دی تعلیم ایجوکیشن نظام هغه سبب هغه ټول ویلوړ دی پیټراول عدم موجودګۍ وجې نه صحیح نه یم پوه هغه سبب زمونږ کوم جرم هغه خلي سزا ورکوي هغه سبب صحیح که سترګې وغړوي غزه نن ورځې وکسیا ما په خیال څه شپږ اووه میاشتې هغوی خوراک هغوی میډیسن نه دی بند شوی بالکل هغوی هغه سبب امبولانس نه دی بند شوي بدقسمتي دی زه خو نه یم پوه چې حکومت کوم زه خو یم چې حب الوطنۍ سزا ورکوي هغه سبب ویل چې کڅوره د پښتنو بیلډ دی هغه سبب زه بار دا خبره کوم خوند راکوي ځکه یې کوم هغه سبب چې څوره پښتنو بیلډ دی د ځینه وخه کوټه پورې هر یو پښتون بیت بخونی لري یو افغانستان کې دی یو پاکستان کې ورور دلته حالات خراب کی هلته وړي هلته حالات خراب کی دلته وړي اوسه صرف تورای دی چې هغوی کې یو کور دی پر چنار صحیح پاکستان اوسه مو بچی ته ځو صحیح مو خو زه بار اوسه به افسرانو په مخ کې مباوي دی چې مو به مخ کې ویل چې برادر ملک افغانستان صحیح اوسه موجود دی اوسه مو کور کمانډر په مخ ویلي دي جوسی په مخ ما ویلي دي چې مخکې به مو ویله چې برادر ملک خو نن ورځې زه برادر ملک نه ساره ورته ویلی نه شم اوس صحیح دې وجې مختلف وجوهات دي خو هېواد به غټې واجې دا دي هغه صرف څه دښمن یې ته راوستو انډیا افغانستان کې یې ته کېنولو څنګه یې ورته برادر ملک ویلی شو هغه صحیح صحیح نن ورځې وخت صحیح ډول نه کوو افغانستان کې سیلاب یا زلزله راغله هغه صرف مو خپل واس مطابق پر چنار نه هغوی مدد وکړو هغه صرف دې ته مو څنګه برادر ملک نه وایو چې نن ورځې هغه صرف پنځو شپږو میاشتو نه مو لیارې باندې مو ولیده که نه چې مو بچی میډیسن کلات واجې نه مړ کېږي دا صرف دا ټول مو تاسې ولیدو که نه صحیح نو صرف یوې پیسې دا احساس یا ونه کړو چې یوه برادر ملک بل برادر ملک نه هغه صرف څه پارز وي هغه پارز هغه صرف نه کړو د دې وجې نه موږ برادر ملک نه هغه صرف نشو ویلی نشو ته ویلی په کورانه دی زه وایو کورانه دی جی 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 لالا مانځ کې یو بل سوال کوم کسه زه نه خبر هغه صاحب داسې وورو چې مثلا د کوم بعد حالات راغلي دي دا د سټیټ پالیسي دی یو د دهشتګردو خلاف یو چا خلاف الالا هغه غزه والا د فلسطین کوم غزه مظلومین غزه کوم دي او غزه پاکستان پر چینور ایدی مانځه خو بیا لکه هغوی ته هیڅ شی نه شو باندې هغه په باوجود ډېره وړه غونډه علاقه دی ملک نه دی صوبې کې یوه ډېره وړه غونډه ټوټه دی هغوی ته هیڅ شی نه شو باند ایمو یعنی اټمی پاور په باوجود حکومت
هر څه لوس کې په باوجود حکومت لاله کوېسچن مو دا دی هغه په باوجود د مو ته څه نه رسیږي ایدي مطلب دا دی څه د یعنی ایمو خپله د سټیټ پالیسي هغه د امریکې او د اسرائیلو پالیسۍ نه سخته دی مو دپاره هغه صاحب ډېر ښه کوېسچن همدا دی اوس مو خبرې کولې چې موږ همدا ګناه دی چې محبي وطن یو د خلکو غونته دوه کورونه نه لرو خلکو غونته پاکستان و سټیټ خلاف نارې نه لګوو اوس اول نه پاکستاني یو نن جنډې نه سیزو بل ورځ مو اورېده چې پاکستان جنډه مقبلو کې وسوه اوس زه خو یم چې د افغانستان مو چې د ډېر نن ورځې برادر موږ نه یو چې کله پاکستان جنډو نه په لګت وخیږي اوس به مو ورور سره کېدای نشي زنده باد ډېر زبردست اوس به جوړېدای نشي خبره اوس به نه شو کوېسچن عجیب آیا د اسرائیل کومه پالیسي د امریکې د غضب متعلق اوس بدقسمتي اندازه جی زه بار یم اوس مخکې ما ویلي دي بلکې ګورنر هاوس کې هر چېرته مو ویلي دي چې دې باوجود چې توری وایي کې یو کور دی پاکستان دې باوجود مو چهره غلطه پیش کېږي اوس دا مو څه ظلم دی اوس دا عدالت نه کوي مو دا حکمران چې دلته ناست حکمران دي مو ته پاته لګېږي اوس چې دلته ګراوند نه څه چلېږي وایي مو په خلاف راپورټ هلته همدا مو څه ظلم دی اوس زیاتای څه کوي غواړي چې توري چهره دنیا ته غلطه پیچ کې اوسه او دوی خپل طرف یو ناکام کوشش کړی دی چې توري چهره غلطه پیچ کړی دی خو شکر الحمدلله تورا یو د کوم د هر ملک هر ځای ته رسېدلی دی هلته مو تعلیم یافته خلک ناست دي وایي مو خپل کوم مظلومیت اوس دی اوسه متعصب و افسرانو خو وغوښتل چې توري چهره غلطه پیش کړي او پیش یې کړه چونکې مو ځوان مو تعلیم یافته مو مشر مو مرکزیات مو ټول تنظیمونه دنیا ته یې وښیل چې مو داسې نه یو چې چهره یې مو پیش کېږي شکر الحمدلله مو اوس مو دا شی زه بیا یو وار یم چې مو دا شی حرام ګڼو چې صرف سني په نامې سني مړ کوه اوس دا کوم مسلماني دی شیعه په نامې چې دا شیعه دی بس شیعه مړ کوه اوس دا مو چونکې پیکې جعفریه و امام علی علیه السلام پیروکار یو اوس په دغې خبرې چې بس دا سني دی په سنیتوب یې مړ کوه دا کوپر دی اوس دا شیعه دی او شیعه بلکې زه خو داسې یم چې یو نفس قاتل کو کائنات یې قاتل کو هغه کې دا نه دی ویلي چې شیعه سني هغه کې نفس نه ویلي دي هغه غیر مسلم دی که چوک دی نه اوس دا حق مو ته نه دی اصیل خو بدقسمتۍ سره وحشت زیات شوی دی اوس کله 2007 کې ټي ټي پي چې کوم د لیارو نه اوس توري سره کوم ظلمونه وکړل مو یې اره کړو اوس ټوټې ټوټې یو بدن یې سل ټوکړې کړو د وجې نه لږ وحشت خلکو کې راغلو اوس دویم هغې پالیسۍ هغه دی نمونه غواړو چې داسې وحشت بیا اوس انسان کوم اقدار دی هغه اقدار خراب شو هغه په امال شوې چې وجې نه دغو ټي ټي پي دغو کلدم تنظیمو وجې نه الان کې کور مې کې خو مخکې جنګونه کېده اوس خو حالات خو دا حتی نه ولیدلي چې موږ چا لاش په ملي وکړو نن ورځې خو 2007 نه واخه نن ورځې پورې انسانیت توهین وشوه اوس هغه یې شي وجې نه هغه همدغه کلدم تنظیمو وجې نه دغو وحشیانو وجې نه دغو درندګانو وجې نه چې اوس دلته خو خود پرې نه خو چې افغانستان کې حلال کړو وی وشتل نه اوس مو غواړو چې امن وي پاکستان کې مو غواړو چې پاکستان د په خپل ورور نه وکړو هغه هر څوک ویلی نه دی صحیح مهرباني لاله زه هغه صاحب طرف ته رسم هغه صاحب کوېسچن ما څنګه ملالو نه کړی دی مغه کوېسچن تاسو نه کوم تاسو خپل ما په زمین باندې پیش کړئ د هغه صاحب موجوده کوم حالات مو د ضلع کوم ضلع کوم د حالاتو کوم څه د مونږ 2023 نه تیر د اوسه پورې مغوي بعد حالاتو سره مخامخ یو دغه حالاتو ذمہ دار څوک دي او د حکومت څه کردار پاتې شوی دی دغه کسا د هکور مې ډېر یو ځنډان تاریخ دی او بیا قبایل ورکې آباد یو زه د یوه کیسه ډېرو ځایو کې کوم چې د کور مې څوره حالات تیر شوي دي د هر یو جنګ خپل یو داستان دی خپل یو غیر دی څه دی اسباب دي خپل اسباب دي کور مې کې متاسفانه د اسلحې د اردو په کله نه شروع شو مثلا زه لږ دې ته اشاره وکړم بیا رسوم د نن سبا حالاتو ته د اسلحې کوم دور دوب دی دا تقریبا د 1987 د کومه د دهایي وه چې دلته ټول جهادي تنظیمونه راغلو کورمه مرکز جوړ شو مهاجرین راغلو هغه مثلا مسلح شو مثلا اگر چې یعنی رشیا په خلاف دا جوړ شوي وو
رشیا خلاف یو جهادي مهم چلیدلی و خو حقیقت کې خو رشیا خلاف کوانه جهادي خو نه و، خو د امریکې و دغه په ایما باندې هر څه کېدلو، امریکې په ایما کېدلو. خو مغه اسلحې کومې وې، مغه اسلحې کومې وې هغه یې مو په خلاف استعمال شوې. صحیح نیمو ډېر کلي خراب شو، بالکل نیمو ډېر کلي ورګې خراب شو. هغه نه مخکې مثلا لکونو خلکو حمله وکړه. په لکونو خلکو حمله وکړه، په لکونو خلکو حمله وکړه. هغه د بعد مثلا کسه دا دی ایمو هغه وخت حکمرانو غلطه پالیسی وه، هغه پالیسی نتیجې کې ایمو د علاقه خراب شوه. ورسره دغه علاقې کې مثلا هر طرفه د اسلحې یو قسم ته دوړ دوپا شروع شو. ټیک دی، موږ کله هغه حالات ولیدلو، موږ خپل ځان حفاظت دپاره موږ څه شی کړو، څه دی کوم ضرورت و هغه موږ څه شی کړو، خو د مثلا همسایه ملکونو نه دغه ځای نه مثلا چا ځان پوره کړو، نه دا خو زه محفوظ نه یم، معامله خو نما خو جهاد دی، خو کېږي خو د خپلو په خلاف د استعمالیږي. خو هغه دوړ دوب شروع شو. مغه حکومت هغه وخت یوه غلطه پالیسی وه. 2007 کومه کیسه وه هغه یا کسه هغه کې خو مثال د مصوره حکمران دي یا سیاسي لیډران د ملکی سطح باندې دي یا مثلا اسټابلیشمنټ دي یا حتی مثلا د مو حساسو ادارو کوم مسؤلین څنګه ریټایر شوي دي، هغوی خپل اعتراف وکړو چېرې د کومې هغه پالیسي وي دا غلطه وه او هغه منفي اثرات کوم هغه ډېر زیات وو نن ورځې پرې دي. دا کوم حالات دي د نن ورځې کور مې کې دي. زه داسې یم چې که حکومت دا وایي چېرې نه فرض وکړه زه خو هېڅ قسم سره هغه نه یم ورکې څه دی دا ما پالیسي نه دی، فرض وکړه مې اوسه وامنو چېرې دا نن ورځې تو پالیسي نه دی، نن ورځې تو پالیسي نه دی، خو حاکم خبر ویلی نه دی شوی وخته نه چېرې دغه ځای کې دا یو هغه روانه دی څه دی مثلا نن دا خوارج دي، مثلا حکومت ته پاته ویلې نه ولګېده چې مثلا دغه ځای کې یو خوارج ټولای مضبوطیږي، هغه مضبوط شوی دی، هغه نن دې حد ته راورسېدو چې مثلا فرض وکړه موږ ته انعام اخیستی شي چې شپږ میاشتې هغه مونې څه شی کوي، فرض وکړه مثلا یې مولیا راباندې حکومت ته ویلې پاته نه ولګېده. که مضبوط شوی دی مثلا د دوره گروه دا مضبوط دی هغه کې څه دی سنټرل کوروم کې یا مثلا بګن سره پوز دا کومې علاقې دي، سوال دا پیدا کېږي د حکومت اول نه پاته ویل نه ولګېده. په کار خو دا دی چې حکومت اول نه پاته لګېدلي وی ما نطفې کې دا شی څه شی کړی وی ختم یې کړی وی. دهشتګردي خو په کار دی نطفې کې ختم کې چې هغه مثلا هغه نشي ژڼی نشي دهشتګردي یعنی ځوانه نشي چې مثال ته بیا ورسره زور ازمایي کوي هغه د باندې تو دوره نیرو خارچي دوره تقاد په خارچي چې هغه بیا مثلا قابل جبران نه وي. نو زه داسې یم چې دغو حالاتو کې د حکومت کومه ذمه داري دی ټولو نه زیات قصوروار کوم دی هغه د مو حکمران دغه هېڅ شک نشته. فرض وکړه پالیسي نه دی خدا چلو ټیک دی میو سمانو فرض وکړه او به منو چې تو پالیسي نه دی، خو مثلا 10 سوال خو پیدا کېږي چې د مثلا د کوم څه روان دي دینه تاوال نه ویل نه خبر په کار دی حکومت خبر وي دغه حالات چېرې دغه ځای کې دا شی روان دی هغه مخنیوی په کار دی وکړي، هغه مخنیوی په کار دی حکمران وکړي. هغه صاحب اوس د موجوده کوم حالات پیښ شوي دي، زه چلو حکومت یو بې حسي او کمزوري یا جانبوج کار یا هغوی یو پروجیکټ پر کول دي د موجوده حالاتو کې مثلا زه د مضبوطه شوي دي هر چا شوي دي اپریشنه ور باندې شروع دی یو ودرېدو یو وشو یو به کېږي دي کې مطلب دا دی چې حکومت آیا دوره کمزوری دی چې دي دا شی اوس د منسوخ نشي کوی د خلک د صفحې هستې نه نشي ختموی د دهشتګردي نشي ختموی حکومت هېڅ کله کمزوری نشي کېدی. دا ما خیال دا دا یو ډېر غلط سوچ دی که چې ووایي چې حکمران دوره کمزوری دی. ټیک دی مثال دا خبره کېدی شي سند کې پنجاب کې بل ځای کې چوک دا قبوله کړي چې یاره نه خالته به داسې قبایل وي داسې به مثلا څه دی دهشتګردو به داسې کثیر تعداد ټولي وي نو موږ د ګراوند باندې کسو هر څه کا موږ ګراوند باندې کسو چې یاره د څوره تعداد دي څوره مضبوط دي څوره طاقتور دي مثلا هغه سټیټ هغه نشي کولی څه دی مخې نشي نیولی معلومه خبره چې سټیټ یې نیولی شي ښه مزیداره نیولی شي. د اوسه پورې البته زه دا وایم زه خو داسې یم چې مثلا فرض وکړه یو ځای کې دهشتګردي دی یو ځای کې دهشتګردي دی په کار دا دی چې دهشتګرد دغه شي څه دی فرض وکړه هغه ختم شي هغه دهشتګرد کرش شي ټیک دی که دهشتګرد کرش شي فرض وکړه
اوس مثلا دغه ځای کې موږ کوم اپریشنو طریقې کار دی مثلا بګن کې وشو البته بګن خو یوه ځوان ته کیسه دی بګن خو داسې کار وکړو بار زمانه چې دا پښتانه وکړه چې یاره خو بګن والا توریو باندې ډېر زیات الزام لګوي ما ورته ویلم یاره خیر دا خو چونکې سوشل میډیا دی ټول خپل شهرت دپاره یوه خبره داسې کوي ښه داسې کسانو چې مخکې به ډېر د امن خبرې کولې سوشل میډیا باندې نن مغه هغه خبره کوي چې هغه سړي ته خندا یې راځي چې یاره اصلیات څرګند شو بل دویمه خبره چې ښه پته لګي دا اوس څه دپاره لګیا دی یعنې هغه خپل یو شهرت دپاره لګیا چې یاره زه اوس په څه طریقې وي قوم کې یو شهرت پیدا وکړم دغو شیو دپاره لګیا دی در حالی کې دا کوم حالات دي مثلا بګن دی څه دی چې د موسه څه کېږي فرض به هغه کې د بګن هر یو کس شریک دی که ګوډي تلو شو که څه شو هغه په کار دی دغه قومونه خپلو مشرانو پښتانه وکړي چې ویلې د مثلا دا مصیبات راوړو دغه ځای ته نن دی ما مثلا طبیعي ورسره وکړه که بیا مثلا فرض وکړه بل ځای نه دهشتګرد راغلی دی هغه دی څه شی دی حکومت هغه دی څه اخر دهشتګرد هلته ویلي دومره منظم شو راغلو نه زه داسې یم چې نه دی که حکومت بالکل یو مجرمانه غفلت دی و غلطه پالیسی دی سو دغه علاقې کې کومه نمونه وشولو و انشاءالله مزید به حکومت عبرت په کار دی واخلي دغه خبرو هغه صاحب دغه د دهشتګردو د حکومت په خپله ایون وزیر اعظم تو صدر هغوی د خوارجو نه ماویر دغه دهشتګردو ټول پاکستان کې چې د دهشتګردي کوي د ټي ټي پي والا هغوی د خوارجو نه ماویر کړله دا خوارج څه دغه علاقې کې اوس پرته دي حکومت ښه پاته دی د دهشتګردي خو دا بهر نه څه راغلو مثلا افغانستان یو کس راغلو څه نمای وپړوچکای دی څه بلوا دی هغه څه راغلو هغه خو بیل هغه آیا ټول افغانستان یې ځان سه یو وینګې راوستی و که نه هغه خو بیل راغلی و د کوم کسانو سره و آیا دا د حکومت نظیر کې نه رسي دا خو مغه علاقایي خلک دي معلومه خبره چې ټول علاقایي خلک دي ورکې دا خو موږ ټول پیژندو که چې چوک ورکې لګیا دی مثلا ایکس وای زیډ د چوک راځي متخ نامې خستله ځکه خوانه کې شاید دینه اوس به څه نه ماخلو چې څه خو دا دوره یعنی هغه نه دي دا صرف مهرې دي جی چې د شطرنج والا مهره دی هغه یو ځای نه بل ځای ته څه شی کېږي جوبجا کېږي بس ماغه دی بس خپله بیا ته نه معلوم شي که نو داسې کوم شي دا مهرې دي د شطرنج والا کله دالته کله هلته مثلا کوم ځای کې د کومې مهرې ضرورت یې هغه نه هلته څه شی وشي استفاده وشي سپریم کورټ در پایي کې ټیک ټاک والا ویډیو کوي که نو بس دا افسوس خبر انده دی دغه ځای کې که مثلا یو کاس هغه داسې کوي یا مثلا چوک هغه د دغه ملک دشمني کوي رښتیا خبره را مو لالاس دور کې حکمرانو سره کوم انتظامیه چې ته مخکې لوړېدل ده نو مو داسې دو ټوک به دا ورته ویله چې کسه کله یې تو پالیسۍ نه ما ملک ته خطره دی چې پوهېږم چې تو پالیسۍ وجې نه ما ملک ته به کېږي تو نه به زه نفرت کوم دا یې محاق دی او دا به نه کوم کسه مو دغه ملک کې عزیز دی مو ته ملک عزیز دی مو ته فرد نه دی عزیز فرد نه دی عزیز حکیم چوکارو د اچھا یو شاعر دی که راه تندوری دی که څه شاعره سه موږ ذوق نشته هغه یو شعر یې که ویله دا کوم دی دا ویله کرایه‌دار دی دا هغه نه دي مالکان نه دي دا کرایه‌دار دي دا به نن وي سبب نه وي دغه کوم یو افسر کوم پوسټ باندې رسي هغه داسې دی لکه یوه کور کې کرایه‌دار اوسي 500 کالو ته راشي هغه د بعد خپله مخ خو ملک خو څه شی دی ملک خو برقرار دی مو هر هغه حکمران سره مینه دی هغه دغه ملک سره څه شی دی وفادار دی ملک عوام سره وفادار دی و هر هغه حکمران نه منافرات دی هغه پالیسۍ وجې نه دغه ملک ته چې رسېږي نقصان هغه چوک ویلې نه ډېر بهترین ډېر زبردست لالا نه یم خبر څه مو سره ټایم لاس نه خدای دې وکړي چې مو 2 غنټې نور یې وخو مو مرضي دی نن لالا او هغه جي په یو ځای شوي دي وړ کوای زړه سامین زه به د مانځ کې یوه خبره وکړم څوتي مانځ کې به لږه تړکا ور وچوم بیا یې تاسو یا ګیله نه وي زه مثلا مونږ ته میسیجونه رسوئ وټساپ باندې مسنجر باندې او کامنټس کې څه عنایت لالا او هغه صاحب کوم دی تجمل هغه په یو ځای کوي په یو ځای مو کړي دي که لږ پروګرام وکړو چې پروا نشته لالا سوال دا دی چې قومي وحدت الحمدلله بالکل برقرار دی چلیږي ده خدای د مو نور اندسي متحد او متفق وساتي اندای مو ټولو نه غوټه کامیابي ده خیر دی که مړ کېږو پارک نه کېږي که تکلیف کې وا فارق نه رسي که مو بچي مړ کېږي یا میډیسن نشولې واجې نه یا اشیاء خوردنوشت کیلات واجې نه مو ته مشکلات وي پارک نه کوي وحدات مو څه دی اندای مو ټولو نه غوټه مثبتي دی اندای ټولو نه غوټه کامیابي دی اندای مو فاتح دی قومي وحدت
او د قوم مضبوطۍ دپاره موږ ته څه کول پکور دي؟ هغه صاحب د جمال اغوا ذکر وکړو څه لکه څوره یې موږ ورمې کې پلهي تنظیمونه دي، ادارې دي، سماجي ادارې دي. هغه صاحب هر یو سړی خپل واسه پورې خدمات کې لګیا دی. اوس صحیح چې لږ واس دی چې ډېر واس دی ټول لګیا دي او موږ اپریشیټ کوو. اوس ایجوکیشن ته که سترګې وغړوو خپل یو تنظیم کور کړی دی، یو سایډ دسترخوان ته اوس سترګې وغړوه. یو لوی ډېر کم ټایم کې یو عظیم کور روان دی. اوس انشاءالله مستقبل کې مو دا امید لرو چې انشاءالله د دوی دا کوم خدمات دا به روان دوام وي. همداسې اوس بلډ بانکس دي، حیدري بلډ بانک دی، چنار بلډ بانک دی. همداسې که نامې زه نه وخم چې مخصوصه نه کي المداد ټرسټ دی، څوره دي خپل واسه پورې دغه خدمات کوي. خو لکه څنګه هغه صاحب خبره وکړه چې یو منظم قوم هغه به موږ هله جوړېږو چې د څوره تنظیمونه دي چې موږ کوم قومي پلیټفارم دی هغه مرکز دی. اوس صحیح نو پکار دا دی چې وکړیا دي بعدو حالاتو کې هغه صاحب کله قوم ته ضرورت دا ټول تنظیمونه راغلي دي. انجمن دفتر کې ناست دي، پښتنه یې کړي دی. اوس صحیح تاسو موږ ته یو سایډ وښیو چې هغه مو سایډ خدمات وکړو او کړی دی. جی بالکل. نو بیا تنظیمو کې اوس څه داسې مخصوص خلک زه اکثر د مرګلو صاحب باندې خبرې چیټ کوم چې یو اداره د یو ډېر ښه روښکار به کوي، یو کس به ورکې ښه نه وي. هغه کس به یو داسې کردار ادا وکړي چې بیا اداره ترغیب جوړه شي. صحیح. نو زه ادارو والاو ته دا سپول کوم چې داسې کسان چې هغه هغې و پوسټ واجې نه بیا دا اداره ترګډ کېږي په کور د هغه نه د بېزارۍ اعلان وکړي. صحیح صحیح. مثال زه مرکز کې نن انجمن ممبر یم، موږ تر 20-24 کسان انجمن کې یو. ټول انجمن یو څه کوي، هغسې بېله زه بل څه کوم. هغسې هغه نه قومي پالیسي وي، هغه نه مرکزي پالیسي وي، نه یې توري پالیسي وي. او زه خپل ځان ته مې یوه خبره روانه کړې. خو کار دی چې دا انجمن خلک وایي چې دا انجمن رکن دی، دا انجمن بیانیه دی. الان کې هغه به انجمن بیانیه نه وي. صحیح. په کار دی انجمن والا ما نه بېزارۍ اعلان وکړي چې یاره دا خو خبرې کړي دي، خو دا انجمن بیان نه دی، دا قومي همداسې تنظیمو والا کې شکر الحمدلله ښه روښکار روان دی. او صاحب که نن ورځې سترګې وغړوي ایمو غریب څه څومره مدد کړي. بالکل بالکل. او صاحب د بعدو حالاتو کې ما په خپله ولې د کله کله کسان دی چې زه سوچ نشم کولی چې د ایمو ځوانانو کلو لیولو نه کمیټې هغه صاحب ټرسټونه بغیر کلو کمیټې هغوی کوم خدمات وکړه هغه صاحب قابل تحسین دي. هغه صاحب نو موږ غواړو چې د څوره تنظیمونه دي لکه څنګه هغه صاحب ویله چې هماهنګۍ په کار دی، چې هماهنګۍ وي. بعدو حالاتو کې داسې بحرانو کې لکه د مونې کوم بحران تیر شو هغه صاحب ټولو خدمتونه وکړه. خو زه ښه داسې یم چې دا ټول خدمتونه هر تنظیم که دا مرکز سرپرستی کې وي هغه صاحب دا به مو ډېره غوټه ښه وي، کامیابي وي. یو به مو اتفاق اتحاد برقرار وي، وحدت مو برقرار وي. هغه صاحب یو به یو منظم قوم لیدای شو، هجوم نه. هغه صاحب یو قوم به لیدای شو. هغه صاحب کله کله شته ایمو د بعدو حالاتو کې هغه صاحب ډېرو خلکو داسې وکړه چې نجایزې پیسې واخیستې. هغه صاحب ډېرو خلکو که هغه دوکاندارۍ لیول نه دی، هغه ټریډ لیول نه دی، هغه پیټراول مافیا دی، هغه صاحب مختلف شیونه وکړه. خو که بل طرف ته سترګې وغړوو هغه صاحب داسې مسیحا شته چې هغه صاحب هغوی بغیر نامې نه بغیر فیسبوک نه هغه صاحب خلکو ته خونو ته دروازو کې روشنې کوي. نو انشاءالله چې قوم کې داسې بیداري وي، هغه صاحب داسې ځوانان وي او ډېر کم ځوانان دي داسې هغه صاحب چې هغه نه په یوه وجې نه، زه خو به داسې وایم چې نه په یوه وجې نه هغه قوم کې هغه پوسټ وجې نه انتشار ارځي نه بې غواړي. زه یم چې غره ځناوره نه غواړي چې قوم پې بې اتفاقي وي. هغه صاحب اتفاق موی بقا زمین دی. هغه صاحب بالکل که نه دفاع اتفاق وحدت دا مو فتح دی. هغه صاحب هر یو هغه سړی زه خو داسې یم ټولو ځوانانو ته زه دا ریکویسټ کوم چې که مستقبل ځوان دی، مشر یې مؤسسه دی، زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې چوکه داسې انتشار خبره کوي، که هغه په فیسبوک وي، که هغه په مجلس وي، که هغه چېرته وي، په کار دی چې هغه ځای کې هغه لاس ونیولی شي. زه هره خبره د منم، په بې اتفاقۍ خبره د نه منم، انتشار خبره د نه منم. انشاءالله هغسې بیا موږ قوم به مستقبل کې انشاءالله رڼا طرف ته ځو. بله خبره هغسې
زه به دا وکړم چې کله اکثر یو تنقید به وصف مدبونی کېدو وصف چې کله مو انجمن کې و تحریک صدر و د وصف چېرې دوی سخت و وصف صحیح زه به حقیقت وایم چې کله نه مو انجمن کې راغلو ټولو نوالي ورورۍ لاس اهل سنت مو ورغوښت وصف بالکل دا خبره ما ته بار یاد ما سټیج نه ورته کړې دی څو اهل سنت والا و کوم ځای کې مې وایم چې هسه حق وي نن راشو چې خپل حق دیر کو چې مو نه و بیا دا حق نه درته میلوي بالکل مو وخت نه پیدا وکړو چې مو خپل حق دیر کو کوم ځای کې د توري څه حق وي قسم دی چې ما ورته وویل چې تاسې وکالت به زه کوم توري نه به حق درته ښلم خو همدا مو وخت دی فیصلې هر څه یې وکړو هغه صاحب نه یم پوه چې ویلې وایي دې مو ته الټا ریاکشن راووه صاحب حکومت راپارو مو ته به حکومت هغه صاحب یوه خبره زه بار کوم چې کله مو د کمیشن په منظورول شو ډېره بعد ورځ مو شروع کړه صاحب قومي حقوقو حوالې سره یو تحریک آغاز مو وشو بالکل غالبا هغه صاحب کېدای شي دوی دې ګواهي وکړي ما ته به برګیډیر ویل چې د کمیشن خو به دیر کو او یو که د کمیشن دیر کو د کمیشن خو جګړې شروع نه شي صاحب داسې ډېره دعوې سه ما ورته وویل چې برګیډیر صاحب دا اوس جګړې کېږي دا د پچې کېږي کله حقدار ته حقوق میلو شي په هغه به جګړې کېږي که د حقدار نه حقوق غصب شي زبردست نه اوس یې ما خیال چې دا هغه جګړې دي خپل حقوق والا برګیډیر مخکې ما ته کوم هغه کړي وه اشاره راکړې دا هغه دي هغه صاحب خبرې دي نه اوس مو سختي نه ده کړې بالکل ما نه ده کړې خو که هغه بلچخیلو مو میلاوه که هغه ګېدو مو میلاوه حکومت مو له جواب کړی و هم سني له جواب شوی و هم حکومت له جواب و سره مثال ما ګېدو کې 11 شهدا وشوه ښکلي ښکلي سپین ګیري چې هغه یې کور میخه خلک و که نه هغه شهدا شوه او مثال غار ما خپل غره ته لاړ وم ورکې شهید شوم و هغه به په روډ ارڅي ګرځي به او موږ به خپل غره ته نه شو تلای او صاحب کله هغه حکومت له جواب شو سره د ګوي پورې دا ټولې له ځای کوم حق دی که نه مقبال دی هغه صاحب افغانستان راغلی دی نه چې کومې میلې کې اوسي توري په نامې دی که نه کله چې سني حکومت له جواب شو هغه صاحب حالات ته خراب شو ویلې برمې کې چې ښه حالات یې راوي مونږ خلک یې سختي مو چېرته سختي نه مو چاته زیاړې کړي دي نو دوره سپک یو مو خو چونکې چې کله خپل حقوق مو کله خپل حقوق مو وغوښته حکومت او اهل سنت له جوابه شوه هغه صاحب بیا یې هغه جنګونه کړه مسله دا څومره بېوقوفه خبره دی چې یایي چې زه که غزوات مال نه منم دا انګریز جوړ کړی دی نو انګریز خو دا ټول قانون پاکستان کې انګریز جوړ کړی بیا خو په کار دی چې موږ پاکستان هم دی خو دا مقصد دی که غزوات مال نه منې پاکستان د نه منم او هغوی یایي چې موږ که غزوات مال نه منو همدا حکومت ورته سترګې کړی همدا حکومت یې وړي چاته نه شي ویلی صاحب دا خو ته پاکستان نه این خلاف ورزی کردی نه واسه حکومت نه کسی پس پلیسه دی واسه اقواجی نه مو حالات خراب دی ورنه واسه مسائل څه پاتې نه دي که غزوات مال کې څه پیچیدګي نشته واسه کیدای شي چې شلافزان سرا کې لکمن خیل او نورکی منځ څه پیچیدګي وي خو بلش خیل مسئله کې خو څه پیچیدګي نشته مقبلو مملي کې خو څه پیچیدګي نشته پیچیدګي واشته څه کابیز دي صحیح زورور دي بس دا به وایو چې حکومت او سمرګل دي زورور دي بس دا هغه ده ورنه هیڅ حق نه لري اوسه بیا اندخ پورم نه دی ایو چې په کور دی چې مو فیصلې د عادل وشي ان شاء الله بیا به امن ارسي متغاصب مره کوي مغاصب کې نه پیدا جی جی مغاصب کې مو المنز حرام دی مو خوب حرام دی مو نستای حرام دی مو سیدل حرام دی د مو فقه حکم دی لالا رسوم تاسو طرف ته بیا یو ټیمه په ختمواله هغه سب تاسو نه مو اخیری سوال دی لالا نه بیا یو اخیری سوال دی هغه سب یمو ماه مبارک رمضان کې اخیری جمعه باندې د قدس ورځ منو کیږي چې هغه ته یوم القدس یې نو دا یمو هغه عظیم رهبر هغه عظیم قائد هغه عظیم ولی فقيه هغه هستی چې هغه ته امام بقیت الله یوسف زهران آباد د امام لقب ملو شوی چې هغه امام نه بعد عظیم مقام دی مو د هغه خاورو ته د هغه عظمت ته د روح ته سلام پیش کوو
هغه د قدس ازادۍ دپاره یو اواز اوچات کړی و څه هغه سلسله اوسه پورې دی وي به انشاءالله څو پورې قدس آزاد نه وي شوی انشاءالله مو مظلومانو سره ویلاړ یو، موږ ته د خپل امام حکم دی، کوم امام یمو 19 باندې زخم وخوړی، 20 باندې شهید شو، مغه امام حکم په مطابق چې موږ به هر یو مظلوم سره مددګار و، هر ظالم خلاف به ودرېږو. د یوم القدس حوالې سره یوم القدس ورځ سره روانه دی، دې سره تاسو څه رای دی او کوم ته څه پیغام درکوو؟ او صاحب واقعا یوم القدس هغه عظیمه ورځ دی چې دې ورځې باندې د استکبار جهان چاہے هغه امریکای شکل کې دی، چاہے هغه برطانیه شکل کې دی، اسرائیلو شکل کې دی، نورو هغو طاقتونو شکل کې دی چې هغوی قسم خوړلی چې هغه به د اسلام دشمني کوي، هغه به د قرآن دشمني کوي. دا ورځ کومه دی د هغوی خوب حرام کړی دی. نن ورځې پورې د هغو طاقتونو یوم القدس ورځ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کله نه حکم کړی دی. زه به داسې وایم چې دا یو حکم و، دا یو حکم و چې دا په ځمکې باندې هغه و څه ودی الودلی حکم و مسلمانانو کې. امام خمینی دا د قرآن حکم و، دا داسې نه و چې دا نوی د امام خمینی حکم وکړو هغه د بعد یوم القدس مثلا د قدس ازادۍ دپاره د یهود څخه اسلام دشمنۍ ته قسم خوړلی دی، هغه مسلمانو منځ کې څه یو قابض دی غصب یې کړی دی. که څه دا یو الهي حکم اول نه موجود و، خو امام خمینی ډیرو کالو بعد څه شی کو مثلا دا حکم یې راوچات کو. مثلا 1946 کې دوی هغه شوي دي څه دی قابض شوي دي، خو هغه د بعد دا حکم څه شی و په ځمکې پروت و الهي حکم و. ګورې ټول مسلمان مغه ټایم را جامع شوي وی، دا ناسوري مسلمانو منځه نه وی پرېښلی، یهودو کوم ناسور دی، د کوم کینسر دی، د مغه ټایم حکمران په کار دی بیدار وی، خصوصا بیا د عربو حکمران دا بیدار وی، دوی دا ناسور نه وی پرېښلی. خو پاتې شو هغه دوره مثلا چې پهلاو شو چې د مصر او د اردن دا ټول ملکونو سره وجنګېدو، ځمکې ته نه قبضې کې، لبنان سره وجنګېدو، ځمکې ته نه قبضې کې. خو بهر کې دا یو حکم الهي و چې په ځمکې باندې و. امام خمینی رحمت الله علیه هغه حکم څه شی کو روچات کو، خلکو ته بیان کو چې کسه دا قدس دا د فلسطین مسله نه دی، دا د ټول امت مسلمه مسله دی، دا د ټول امت مسلمه مسله دی. نن ورځې باندې هم قدس کوم دی دا د امت مسلمه مسله دی. په کار دا دی چې هر یو مسلمان موظف دی که امام خمینی رحمت الله علیه د حکم نوی کړی مو شرعي وظیفه همدا وه چې مو د قدس حمایت کړی وی، د فلسطین مو حمایت کړی وی، او د یهودو خلاف مو خپل اواز څه شی کړی وی اوچات کړی. او زه به دا دعوې سه وایم که چیرې د یهودو خلاف مغه ټایم کې اواز اوچات وی، نن به دغه خون خرابه دوره د یهود لاسه د مسلمان وینه نه تللی ده. د نن کومه وینه تلیږي دغه کې هغه حکمران برابر شریک دي چې هغوی اول نه خاموشي کړي دي، غفلت یې کړی دی، هغه ورکې شریک دي، هغه ورکې شریک. او نن ورځې باندې زه داسې وایم چې قدس کوم دی دا داسې نه دی مثلا وایو چې قدس خو د بیت المقدس او د فلسطین مسله دی. دی خو مطلب دا شو چې کچېرې اسلامي احکامو ته موږ کله جغرافیې رنګ ویرکو نو بس بیا خو معامله ډېره خرابه دی. کیدای شي دا چوک نن ورځې یایي چې قدس خو د فلسطین مسله دی، قدس موسی څخه تعلق دی، نو سبا بنده خلک وایي چې امام حسین علیه السلام خو یمونه هغه خو عراق مسله دی، موسی څخه تعلق دی، خانه کعبه د عربو مسله دی. مثلا د ورمن زینب سلام الله علیها کوم زیارت هغه خو د شام مثلا موسی څخه تعلق دی. دې مطلب خدا شو یعنی مدینه کومه دی هغه د سعودي عرب مسله دی. کسا دا مسلې کومې دي دا دینی مسایل دي، دا جغرافیا نه پیژني. زبردست دیگه جغرافیا څه نه لري، جغرافیا څه معنا نه لري. امت مسلمان چې ته تکلیف راځي بل مسلمان واجب دي چې هغه څه شي وکي، هغه مظلوم حمایت وکي، چاہے چې ته ویل نه لري. مثلا د مولا علی علیه السلام مبارک کول دی چې فرض وکړه هغه وی عیسائی ښځې کله توهین کیږي انبار شهر کې، هغه څه فرمایش کوي کوفې کې خلکو ته چېرې که دا خبر چوک واوري که هغه مړ شو هغه نه ملامت مه کوه، در حالی که هغه وایي صحیح ښځه دی خو مظلومه دی. که څه دا تعلیمات الهي او تعلیمات قرآني دي چې نن مو د فلسطین کوم د حمایت کوو، نن یوم القدس شکل کې د یو استکبار جهان خلاف څه شی کوو، مو آواز اوچتو چې هغه که وینه تاله کړي د افغانستان کې مغه وینه د مسلمان تاله کړي دی، فلسطین کې اندوی د مسلمان وینه تاله کا، دین علاوه دنیا کونج کونج کې سترګې وغړو، افریقي ملکونو کې ټولو ځایو کې څه شی کړي دي دا
یو د انسانیت قاتل دي چې دغه ځای کې هغوی د خون خرابې بازار یې ګرم کړی دی. نو یوم القدس ورځ کومه دی دا یوه الهي فریضه دی او دې کې شرکت کول کوم دي یا چې څوک مثلا ټایم ورسره شته دی. البته دا نه دی چې مثال وایي چې دا داسې واجب دی و عیني واجبي خو یو کفایي واجب هدا پرې حتما ده هغه دی چې مثال مو یوم القدس کې د هغو مظلومینو سره څه شی وکړو اواز وچات. او بیا بله خبره دا دی هغه څه به اخري کې وکړم چونکې ټایم ختم شوی دی چې موږ کله خپله مظلوم یو موږ خپله مثلا مظلوم یو بیا مظلوم څه کله مظلوم دپاره اواز نه اوچتوي دا بیا ډېره د عیب خبره دی چې مظلوم یې مظلوم دپاره نه اوچتوي چې هغه خپله یو مثلا تکلیف لیدلی دی په کور هغې بدتري کې اوله بل مظلوم دپاره څه شی وکړي اواز اوچت کړي خوانده وکړي یو مظلوم بل مظلوم سره حمایت اعلان وکړي. نو یوم القدس کومه دی هغه صاحب دا انشاءالله د یو مظلوم دپاره اواز اوچتېدل دي او دې کې هېڅوکه چا باندې احسان نه دی بلکې دوی شرعي وظیفه دی چې هغه انشاءالله ټول ورباندې چې هغه صاحب اخري ما یو کوېسچن دی جی فهمي وجه نه پوی نه دی خبر نه جی جی ایران و عراق اوس پر جلوس نه شوی پر شورای کسی رو جلوس کی خب ایران عراق کې جلوس نه دی کېدای شي دي چې ته داسې علاقې کې وي چې سره میډیا یا دنیا نه سره خبر نه دی. ما خیال دا چې دنیا داسې کونج نشته چې هلته ایون امریکا څه کومه دی امریکا برطانیا ایون یهود دغې ورځې چې کوم هغه یهود دي چې هغه صهیون نه دي هغه دې ورځې څه شی کوي روزي د صهیونیستو په خلاف خود یهود روزي دغې ورځې او بیا زه افسوس کوم هغه مسلمان باندې زه افسوس کوم هغه کس باندې هغه بیا دغه ځای کې هغه وچتوي چې یاره خو دا څنګه چال دی مثال موږ څه کوو فلسطین څه کوو ټولې دنیا کې هغه صاحب اخري یو کوېسچن مو دا دی چې تاسو نه کوم مخیر و مالدار خلک دي مو د پرچینار خدای نور آباد لره مخکې عید روان دی هغوی د تاسو څه پیغام ورکوئ د یتیمانو او غرباو حوالې سره؟ یاره زه خو داسې وایم چې مو مخیر حضراتی یقین وسته زه دعوې سه ویلی شم زه دو بل هیچې تا نشته زه به داسې وایم کومه نمونه دي مو مخیر حضرات قربانی ورکوي ما خیال دا دی چې دا هیچې ته نشته دوی مثال انشاءالله امید هم دا دی لکه څنګه دغو سختو حالاتو کې لکه الله ذکر وکړو چې کومه نمونه دغو مخیرینو د چا چې دولتمند دي خدای هغوی باندې یو مهربان دی هغوی نه امید هم دا دی توقع هم دا دی چې هغه به د عید خوشحالۍ وکړي یتیمان ضرور یاد ساتي خپلو بچیو سره خپل بچی ته بوټان خلی خپلو بچی ته جامې خلی هغه به وال ځان سره نږدې کلي وطن کې سترګې وغړی چېرې خو ما څه خو که چې ته یتیم دی په کار دار یې هغه عید ورځې زړو جامو کې راو نه ځي زړو بوټانو کې راو نه ځي که بیا خدای هغه نه زیات واس ور کړی دی هغه بیا لږ هغه نه زیات هغه وکړي څه ورته سترګې وغړی چې هغه عید خوشحالۍ وکړي یتیمان ځان سره څه شی کړي شریک کړي. ډېره مهرباني. سوال کوي چې مو یاد شو پر اواز وچتو کنه فلسطین یا کشمیر د یو پر ادا څوک اواز وچتای کنه دی جی لاله هغه ځای کې خپل یو کوېسچن دی هغه بیا زه تاسو نه کوم خو د امین هغه زه کوم کوېسچن چې ورستولی دی چونکې سکرین مو څه نشته زه دې نه کسم هغوی دی کسي یو خو هماغه کوېسچن دویم دا څه قومي موږ کوم دیر په یعنې چې موږ قوم مستقبل کې هم مضبوط وي او دغو بادو حالاتو نه یا آینده دپاره مو وځو مو ته خپل انټرنل څه داسې کول پکار دي دې حوالې سره ته قوم ته جوانانو ته مخیر حضراتو ته مشرانو ته ټول قوم ته څه پیغام ورکوي او دې سره سره هغه سوال چې را مو کله یا چا باندې تکلیف راغلی دی مسلمانو کې د هغوی دپاره پرشینار نه یوه ریلي احتجاج یا در نه یو چی شوي دي دیني مفاخریا کوو وړه ټوټایو الحمدلله مو هر یو مظلوم سره ویلوړ یو ځکه مو د خپله فکر او خپل مولان دا حکم راکوي ایمو دپاره اوس شکر نه اوچتې لاله اول به د مثبتۍ والا خبره وکړو صحیح هغه صاحب بیګا ډېر شورټ پروګرام کې یاد او ذکر کړی و صحیح نن یاد او ذکر وکړو هغه صاحب که موږ غواړو چې موږ مضبوط وو او مو یو قوم جوړ شو تورای نو هغه صاحب په کور د مرکز مضبوط صحیح ویلې هغه صاحب تنظیمونه شته اوس ما ذکر وکړو دا وایه او ته کوو چې ټول کوم کور کوي الله په کې اجر ورکړه خو موږ چې کوم قومي پلیټفارم دی هغه مرکز دی هغه صاحب صحیح لکه څنګه هغه صاحب خبره وکړه مو مخکې ویلي وه چې که څوک مرکز خپل نه ګڼي خیر دی خو مو مرکزي خلک مرکزي مشران ټول خپل ګڼو ټول یې مو خپل دي خو نیکې هغه صاحب نفرمان اولاد
بالکل کنه خو مو اولاد وی وی زبردست کنه مو فرمانه نوجوانان باوی خو مو جوانان زبردست یعنی او تکو مو نصيحت او تکو هغه یو کور څنګه نه کوم ته نقصان رسیږي په کور دغه مو ځوان نه وکی هغه مو مشر نه وکی هغه هیڅ کاونه کی نو چې کوم کور څنګه کوم ته پیدا کی په کور دغه ځوان یا پارس دغه مشر نه یا پارس دغه هر چونی پارس د څنګه کور هغه کی وکی نو اوس هم چې دای مو یو قومي پلیټ فارم دی او کې دې تسترګې وغړاوي دا 1982 کې جوړ شوی دی اوس صحیح 1982 نن ورځې پورې سترګې وغړاوه مختلف بحرانونه مونږ تیر دي اوس ټیک هغه بحرانو کې کوم هغه بحرانونه نه وتیو هغه د کوم قومي پلیټ فارم د مرکز انجمن دغه وجنه اوس وتلیو نن مو د کورمې کې مو وجود اوس پاتې دی مو شکر دی په غیرت یو په آس کو سترګو وخت دغه کورمې کې تیرو اوس هغه مو انده مرکز باجه دی چې دای مو پلیټ فارم دی اوس ته سترګې وغړو دغه حالاتو کې اوس ټول د خپل واسه پوری خوري کوي اوس بالکل خو کوم مین کردار د کول دی اوس صحیح مرکز د کول دی نو زه ځوانانو ته ریکوست کوم چې خپل مشرانو کادر وکوي خپل مشرانو تجربه نه پیدا وخوي چې دای مو اساسه دی خپل مشرانو ته ریکوست کوم اوس څه خپل ځوانانو نثار نه لوس کېږدوي او امام علی علیه السلام اوس ویلي دي چې د بچای دی 5 کالو پورې د والدینو د سیدل لکه حاکم کس آرډر وکړي الله دا رن شي هغه به وتروي او بیا 5 کالو نه ورسته 14 کالو پورې دا بیا مور او پلار والدینو یو مزدور دی الله زیادال ته لوټ شو پر وکړه زبردست امام یې چې 14 کالو نه پورته په کور دی چې یو ځوای خپل پلار مشاور ویجی وزیر هغه دا څه کله ته یو نیم کور کوي پلار یې هغه په کور د زوی مشوره وکړي هغه پیدا ده چې بیا بس بیا د مشورې نه بغیر کور نه کوي نشي کوي نو مشر دا ریکوست کوو چې خپل ځبون سر نه لوس نږدې کا ځون ته نږدې کا ان شاء الله یو کور به ته مشورې نه بغیر نه کوي واسب نه کوي چې کله مو دا واسب دی حالات تغییر شو هم هنګوي نو امید است وسه مضبوطی شو جی لاله دویم کوېسچن ته بیا راځي تاسو یار دوه راځو متفق یو کوېسچن کوم دی باندې خو تاسو فخر کوئ کنه چې د غبادو حالاتو کې هغه کوم ټیم باندې تاسو کشر ته ویلي دي چې زه شتایم بس ته تو دی خبرې کې څه کور نشته یعنی مطلب دا دی چې تاسو کشر ته ویلي دي چې د کارور کې نه هغه کارور نهسته چې هغه څه شک نشته دی باندې خو تاسو خپل ځوان باندې ډېر خوشاله کنه ډېر خوشاله کنه حوصله د شپږ میاشتې حوصله نه کور خستل صحیح دو منجوزه نه کم نه دی بل ځای کې دلیل دی دغه خبره باندې صحیح چې مو جوان کوم دی هغه الحمدلله هغه دی جی اکثریت کاتب ټیک دی مثال یو نیم به د سیغوي خو نور اکثریت کوم دی هغه مو یعنی وکیانه غوږ نیولې دی صحیح لاله یغه خبرې جواب راکړه ار 14 پر مو आवाज بچته وي مو د پاره ویلې आवाज چوک نه بچته اوس که سترګې وغړو زه خو د سیام څه د کوم بعد حالاتو کې وو کله هم غا کړی دی پاکستان کې आवाज وچات شوی دی اوس صحیح د څه خبره خو مو په خیال جی برطانیہ پارلیمنٹ کی مو آواز وچات شو استرالیا کینیڈا جی جی پاکستان لیول نه در نیاوش په شهدا ویر کړه وسه ک ګلګت سکرګ ته سترګې وغړوي د نیو کوم ځکه شیاد یا وسه ټولو یې مساپور وکړو ټولو خو ایمو پالیسه واجنه ایمو جوابو واجنه کوم ته ویلي دي درنه خاتم کوی درنه خاتم کړی د کاروزو یروتی دی وسه صحیح نو مو ان شاء الله د نیو هر مظلوم او صرف شیانه سمو پاکستان کې شیاو ته تکلیف مو فلسطین کې سارا شیا شته نه فلسطین کې سارا شیا نشته خو چون کې مظلوم دي مظلوم یار مذهبي چوک ویلي نه وي او سه امام علی علیه السلام خپل زمانو توصیات کنده ویلي سار مظلوم سه مددگار شو د هر چوک ویلي نه وي اوسه نو مو فلسطین دی یمن دی شام دی چوک چیتا ظلم کیږي او سه مو مرګلی مو مددگار یو او مو پاکستان شیا او زه خدای سلام ته شکریا یاد کوم مو اپریشیټ کوو چې اهل سنت وروته مو واس ملو کو چونکی مو خدای ته سیګنل نو نیټ نو وای مو आवाज د نیو لیول نه یو مثبت اندوسه اوچات کو وای مو برطانیہ پارلیمنت اندوسه نو کینیډا استرالیا یو کې دا ټول आवाज مو حالت اوچات شو مو ټول پاکستان شیا او هغه اهل سنت هغه مو حقیقي आवाज اوچات کړي دی اوسه ټول مو اپریشیټ کوو
امید او ته کوو چې خدای د هغوی ته اجر عظیم عطا وکړي انشاءالله دا سفر به مجري وي هر مظلوم مدد کې به روزو لکه نن هغه صاحب خبره وکړه چې یوم القدس روان دی انشاءالله دا خبره نه تجمل هغه دی نه چا دی دا امام خمینی یو حکم دی ان امام خمینی په حکم به موږ وروزو ضروري هغه صاحب لکه څنګه هغه صاحب وکړه چې واجب کفایي دی که دا جلوس که دا ټولو شرکت ونه کړو که نه 200 کسانو وکړو واجبات هغه صاحب بیا ټول واجب شو صحیح انشاءالله شرکت لاله زه ته خپل پیغام مر کې هغه سه خپل پیغام مر کې تاسو ته پاته ده چې مو د سټوډیو کومه ده مو دغه ځای نه خوري کوو چې مو خپل سټوډیو لګه ایڈوانس کو خو هغه سه به دې ته مو تقریبا اندازه ولګول استیمیټ مو لګول 45 یا 44 لک روپے خرچه ور باندې رسی او مرکز ولا څوي او څه بیا د سه ځوانون مونږ ته جمول غوړي او عنایت لار نه غوړي او بل مشر نه غوړي تعاون با نه غوي به تعاون هم څه کوي کنه نه مو سټوډیو د لپاره هغه سه تاسو مختصر پیغام او لاله طرفه مختصر پیغام څه مو سهل پک ناظرینو خدمات کې څورمو محترم لیدونکي دي کتونکي دي واقعا دغه ځای نه د څوک ولا کېږي کومه نمونه یو احسن طریقې سره خدمات کېږي هغه دینی حواله سره هغه اخلاقی او تربیتی حواله سره هغه د مو سیاسي او قومي کوم حواله سره واقعا د یو خروغ ځای دی ان شاء الله امید انداده چې مو مخیر حضرات ټولو ځایو کې تعاون کولای سره سره دغه ځای به ان شاء الله څوره ضرورت یې هغه ان شاء الله پوره کوو چې دغه ځای نه ښه احسن طریقې سره د مو قوم اواز اوچتېږي او دا صرف زه به داسې وایم چې صرف ماه مبارک رمضان کې نه بلکې تاسو نه به دا خواهش وکوم چې ټیک دی که مثلا تاسو ماه مبارک رمضان نه علاوه روزانه خیر ګران دی که روزانه نه وي نه هفتې کې یو مثلا پروګرام وي چې هغه دغه ځای نه یو اواز هغه به تاسو په اواز ثبوت سټوډیو جوړ شي اوچتېږي ان شاء الله امید انداده مو خیر و حضراتونه چې هغه د مو اداره مبلغین او تبلیغات کوم د دوی سره تعاون وکړي چې هغوی د سټوډیو ضرورت خپل ځای کې پراشي دین علاوه نور څوره ضرورت دغه ځای کې لیبرری شکل کې د خارو غلیبرری دی چې تاسو ته نه برېښي عنایت له جوړه کړی دی عنایت له داور کې ښه بهترینه لیبرری دی چې هغه نه چې چوکا ور سره مدد وکړي ان شاء الله کله پرې دا وی هغه تاسو یې پیسې راکړي لیبرری لپاره لاله تاسو را مکوای شو تاسو زبونه پیغام غوړم لاله هغه صاحب لکه څنګه تاسو ذکر وکړو زه خو غواړم هغه صاحب چې هر یو تنظیم خپل ځکه هغه صاحب وسایل وي وسه چې ورځې نه بلې ورځې ته خپل خدمات کې اضافه وکړي هغه صاحب صحیح هغه صاحب اداره تبلیغات موږ علماء دي هغه صاحب دا ډېر مخکې نه وه دا اداره صحیح خو چونکې د دوه کوله کېږي هغه صاحب کله امین هغه او ته دغه ادارې صدارت تاسو ته میلو شو امین هغه ته نه تاسو یو بقاعده لیبرری هغه صاحب یو سیستم آغاز وکړو نه شکر الحمدلله زه ښه داسې یم چې نن ورځې که ته سترګې وغړوې هغه صاحب دا پروګرامونه ورځې نه بلې ورځې ته د پاکستان لیول ته رسیږي متوسط پروګرام ته د پاکستان لیول خلک هغه وي جی انتظار وي هغه صاحب ما اعتراض وکړو سره د پروګرام ډېر ښکلی دی خو چونکې سټوډیو شکل څه نه دی د اعتراض هم ما کړی ما د اعتراض وکړو سره په کور دی دا یو داسې وي چې بقاعده سټوډیو وي هغه صاحب بلکې زه خو داسې یم چې صرف رمضان کې نه هغه صاحب که تا څنګه یې ولوتې زه خو داسې یم بلکې مستقبل کې یو بقاعده دی چې موږ خپل یو ټي وي چینل وي هغه صاحب سټارټ وي څنګه موږ قومي اواز رسیږي نو موږ ان شاء الله خیر حضرات هغه صاحب د لیبرری جوړولو کې هم مدد کړی و ان شاء الله بیا کوي ریکویسټ ونه کوو څه دا یو داسې پلیټفارم دی چې ان شاء الله هغه اوس هغه مو ډېر مشکلې سره رسیږي ان شاء الله دغه هغه نه سټوډیو نه به ډېر زر و ټول پاکستان ته ټولې دنیا ته منظمې طریقې سره رسیږي موږ ټولو ته ریکویسټ کوو خپل تعاون کوو هغه صاحب صحیح ده نورو ته ریکویسټ کوو چې د سټوډیو کې تعاون وکړي چې موږ دا پیغام هغه صاحب قومي اواز یو منټ کې ټولې دنیا ته رسیږي اچھا مهرباني لاله ډیره مهرباني سامعینو ناظرین مو یاد وختل چې دا پیغام کوم دی هغه ورسیږي او د سټوډیو حواله سره ان شاء الله سکرین باندې به زه مو ډیر محترم امو د ادارې نائب صدر دی هغه رازق حسین بهشتی او سره امو هغه امین حسین نجفی
هغوی ته زه گزارش کوم چې تاسو خپل اکاونټس نمبر یو جیس کیش والا هغه تاسو هغه باندې شیر کړئ خپل پیج باندې ادارې تبلیغات چې هغه ټولو ته ورسیږي چې کوم قسم ته تعاون مو سره کوای شي بهر ملکو کې څه دي لالا د تاسو ډیره شکریا او هغه صاحب د تاسو ډیره شکریا سترګو هغه سره څوتي سترګو رڼایي سره تاسو شکریا ادا کوو زړه ګهرۍ سره تاسو شکریا ادا کوو سامعین او ناظرین ایمو پروګرام لږ زیات شو غوښتل مو لږ زیات شي ازګه صلی الله او هغه صاحب مو ته نن لوست راغلی وو سیګریټ بان کړي خیر وشه ټیم ختم دی نو دې سره تاسو نه اجازه غواړم ان شاء الله آینده لپاره څو پروګرامونه دی هغه کې تو ایچ پی پورې به ان شاء الله مې تاسو آرش په خدمت کې حاضرېږو ورا پورې تاسو نه مو اجازه غواړو الله رب العالمین تاسو یا ټول څوره مؤمنین مو او مو کسوي بهر ملکو کې مسافرون دي خپل حفظ امان کې وسط الله رب العالمین دي تاسو سفر به خطر وګرځي خدای دې تاسو حلال روزنه منګولې ډاکی وګرځي دې سره اجازه غواړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم وعلینا ورحمة الله وبركاته.